اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه نثار محمد تاسو سره نیغ په نیغ د خپل یوټیوب چینل معلومات د کلي نه مخاطب یم. امید لرو چې ټول دوستان مشران کشران به ښه وي. زه خپل علاقې عوامو سره د بجلی په متعلق باندې ولاړ یم. یقینا چې زموږ په علاقه کې ډېر زیات لوډ شیډینګ دی، نو راځئ چې د عوامو نه د هغې په متعلق پوښتنه وکړو چې هغوی څه وایي. بجلی متعلق تاسو څه وایي؟ یاره چې موږ دا وایو چې بجلی زموږ کلي کې ډېره نه لوډ شیډینګ زیات دی، بلونه ټایم په ټایم داخلو خو بجلی نه صاحبه ډېر تکلیف دی د بجلی. تاسو لوډ شیډینګ باره کې څه وایي؟ دا بلونه ټایم په ټایم داخلو او لوډ شیډینګ زیات دی او بجلی بالکل وي نه په کلي کې. مهرباني جی لوډ شیډینګ باره کې ته څه وایي؟ بس بجلی نه یو بس ټول خپه یو بس. او مهرباني جی تاسو نور څه ویل غواړئ؟ یاره چې موږ دا ویل غواړو چې دا د خیروړی راغو او ډېر تکلیف بیا زموږ ماشومانو ته ټول که نه زنانه بیماران دي موږ سره، نو زموږ دا مطالبه د حکومت نه چې دا لوډ شیډینګ دې کم کړی شي. مهرباني جی جی بس داسې کار ده چې بلونه ډبل ډبل راځي او لوډ شیډینګ داسې کار ده چې 1 غنټه بجلی 3 غنټې نه پوه شوې. نو دا د عمران خان حکومت ته والله چې موږ ډېر تنګ راوستي پوه شوې. دې نه مخکې حکومت هغه له ښه چلېدلی او دې حکومت کې خو هر غریب تباه دی پوه شوې. هسې هم وایي چې غریب تباه دی، نو ده بالکل غریبانان داسې تباه کړه چې بس غلا ته یې جوړ کړل، نور خو څه شته دی نه. بس دغه وایي بجلی بس 1 غنټې له بوځي بیا په 2 ورځو نی، نو دا تپوس یې څوک نشته. موږ غریب خلک یو نو موږ خو څه نشو کولی. تاسو لوډ شیډینګ باره کې څه وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ علاقې ته د بجلی یو ډېره غټه مسله ده، نه خو په دې علاقه باندې کونډه شته او بلونه په ټایم داخلیږي. هره میاشت په لکونو روپۍ کور یو اپډیټ کېږي، خو د هغې باوجود یو خزانه پیډر سره یو ډېر زیاتې او ظلم روان دی. مونږ د وابډې مشرانو ته او د وابډې چیف ته دا درخواست کوو چې مهرباني وکړه فوراً د علاقې ته دا مسله حل کړه او خو مسله حل نه کړه مونږ سره احتجاج دپاره صوبایي نایب صدر ارباب خیزر حیات صاحب رابطه ساتلې ده او د هغې نه پس به مونږ چا سره د روډ بندو، خو څه وشو مو د هغې ذمېوار به وابډې والي. مهرباني دا تاسو واورېده د عوامو مختلف قسم رایې او خبرې چې د وابډې نه په مختلف قسمونو د هغې د ظلم په زیاتۍ باندې یو خفګان او دغه برابر دی. تاسو دوستانو ته دا خواست دی چې دا ویډیو د اول نه تر اخره پورې وګورئ، چینل سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شیر کړئ او دا ویډیو زیاته نه زیاته شیر کړئ چې زموږ د علاقې دا مسله په خیر خیریت سره حل شي او زموږ د عوام د دې مسلې نه خلاص شي. ډېره مننه. د الله په امان، الله هم خوشحاله که.